جوهر یو وزیرو، نو هغوی د خپل مذهب دپاره جامع ازهر جوړ کړه. دا د مصر لویه یونیورسټي چې اوس ده. نو د صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه زمانه وه او د دوی حکومت په مصر کې او صلاح الدین ایوبي د ټول عالم اسلام خلیفه او دا لږ لږ ریاستونه د نورو قومونو. نو د هغه د جهان ټول انګریزانو سره مقابله شوې ده، دا صلیبي جنګونه چې یادېږي. نو هغه به جنګ کو د انګریزانو سره، دی هغه خانیانو به ورته شرارت کو، دی به ورته ټګۍ کوله او هغه ته به رکاوټونه اچول. ده به ورته خبر ورولېږه چې ګوره تاسو ځان ته مسلمانان وایئ، ما پرېږدی د انګریز سره زما جنګ دی صلیبیینو سره، زه د بیت المقدس ازادول غواړم. ای په بیت المقدس قبضه وه د عیسایانو. نو دی فاطمیینو هغه خانیانو دی به صلاح الدین ایوبي ته مختلفو طریقو سره رکاوټونه اچول او جهاد کې به یې ورسره زړه کې هغه ودرېږه زه عیسایانو سره وګورم بیا به ستاسو سره مو نباسم. هغه صلیبي جنګونو کې خدای صلاح الدین ایوبي نوم به تاسو م اورېدلی، هغه کامیاب شو او بیت المقدس یې ازاد کړ. خو دومره انصاف و پکې چې څوک بندیوان و دغو دا به نه وژنی، بس چې څه شوي دی هغه شوي دی. خو یو انګریز به زه په خپله ژبه ترې پرې کوم، یو مردار انګریز نه، هغه به وی صلاح الدینه ته د بیت المقدس غم کې موږ درنه مدینه الو، وی زه دغه ژبه په خپل لاس پرې کوم چې څنګه دشمن د اسلام زموږ د مدینې نوم اخیستی. هغه انګریز جرنیل و فوجي هغه نه یې ژبه په خپل لاس پرې کړه او باقي ټول انګریزان یې معاف کړه. نو دا د بش او دا ځناور چې دي دوی ټولو صلیبي جنګونه اورېدلي دي او تاریخ ګورې، هغه دشمني خو د زړه نه نوځي. خو زمونږ مسلمانان حاکمان دی په تاریخ نه دی لوستی او نه هغه غیرت یې پکې اجتماعي ذهني. نو هغه فاطمیین چې وو هغه حکومت یې تس نس کوله صلاح الدین ایوبي. نو فاطمیینو قاهره جوړه کړه ځکه د هغې اخري بادشاه و د هغې نوم و قاهر بالله او یو ټګي کړې ده. زه مصر ته تللی، حضرت حسین رضی الله عنه دا خو شیعګان ټول د هغه ځان عاشقان ګڼي، نو د هغه سر هلته ښخ دی. نو دلته مصر کې جامع ازهر سره نږدې د هغه قبر جوړ کړی د حضرت حسین او لوی جماعت دی پې هغې ته جامع حسیني وایي. زه ورغلی لمونځ مې پکې کړی دی د خپل شهرت دپاره وی دا د شپې مونږه هغه سر په یو غلام راوړی دی او دلته هم دا کارنامه وکړه چې دلته هم ښخ یو یې د حضرت زینب خبر جوړ کړی دی قاهره او یو د حضرت حسین. دا فرضي قبرونه به شیعګانو کې ډېر وینئ. که پاړه چنار ته ځې نو ځای په ځای به دا در عباس دی، دا در هلکه عباس صاحب خو دلته نه ده راغلی او دا علي صاحب دی او دا خیبر هغه خیبر دی او ګټه که چېرته ولاړی دی اوچته ویشتې نه بله دا فرضي خبرې. نو هغه خانیانو هلته کې د حضرت حسین د سر په نوم قبر جوړ کړی او قبر دا خلک هلکه هغه خو هلته ښخ دی. زه دواړو ځایونو ته ورغلی، دا ټول دروغ دی مصر کې چې څه دی، د هغه سر هلته دمشق کې ښخ دی او هغه جومات کې ښخ دی چې صلاح الدین ایوبي په پیزار کې ښخ دی، غیرتي بادشاه. دا عرب یې چې بیا واخیستل انګریزانو، نو د فرانس یو کمانډر و د فوج ورغی او د صلاح الدین ایوبي په قبر یې ټوپونه ووهل سره د بوټانو نه. وی صلاح الدینه مونږ بیا رالو، خو خدای دې بل صلاح الدین پیدا کړي، قسم دې د هغه په قبر یې ټوپونه ووهلي. نو صلاح الدین ایوبي وی د ازهر ختمو، دا هغه غدارانو جوړ کړی دی چې موږ ته تکلیف رسو د عیسایانو همدردي کوله. خو علماو ورته وی نه، جماعت دی جماعت سره روانه، د هغې مذهب ختم، حکومت ختم، د اهل سنتو مذهب به پکې. نو په خپل هغه شافعي مذهب یو، نو د شوافیو مذهب په جامع ازهر کې شروع شو. کنې جوړ کړي جوهر هغه خاني کړی بنیاد د جامع ازهر دی. دغه خانیان هغه وخت نه دا کوشش کوي چې په څه طریقه موږ یا په حکومت قابض شو په ټول پاکستان،
یا په اهمو ځایونو باندې قابض شو، یا کني چې ګلګت او هنزه دا خو زموږ یو مستقل ریاست شي. خو دا خلک نه پوهېږي او هغوی کوشش کوي همیشه اقلیت کې احساس زیات. نو دا قاهره چې اوس موجوده ښار دی دا د رامسیس د روانېدو نه پس هغه یې ختم کړ او دا قاهره یې جوړه کړه.